یو کس تپوس کړی دی چې یو کس په کشت باندې څه شی اخلي نو په دې کې خو سود نه راځي. نه، په دې کې سود نه راځي که په کشتونو باندې شی اخلي. البته د هغې قیمت چې ګران دی نو هغه د دې وخت د وجې نه ګران دی، د هغې دورانیه اوږده ده. په نغدو چې شی اخلي نو لږې پیسې به ورکې، 3000 روپۍ به ورکې، او چې په قرضو باندې په کشتونو یې اخلي نو هغه شی به تا ته په 4000 او په 4.5 میلاویږي. دا 1.5 روپۍ چې شوې دا د هغې وخت شوې، ځکه چې هغه کس ته مالک ته پیسې وخت کې رسي. یو کس وایي چې زه پریشان یم، الله جل شانه آیا په هر څیز باندې قادر دی؟ او الله پاک په هر څه باندې قادر دی. او دا ستا پریشانی چې دا شیطانی وسوسه ده، ته بیا تنهایی کې میلاو شوه، دا وسوسې د ذهن نه وباسه. یو حدیث ذکر کړی دی، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. کیا یہ حدیث درست ہے؟ آیا دا حدیث درست ہے؟ معنی دا زدا سے خزانو ما چې پټو ما دا خوخول چې زه معلوم کړی شم. حدیث قدسی دی، دا حدیث کمزور دی لیکن معنی درست ده. او د دې مطلب هماغه دی چې کوم مطلب د معرفت باری تعالی دی. بعض حضرات مفسرین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما پیریان او بنی آدم د خپل بندګۍ د پاره پیدا کړي. لیعبدون معنا چې زما بندگی وکي، او دویمه معنی دا ده لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانے چې ما او پیجنی. الله جل شانه که چېرې انسان نه پیدا کړي بیا به مونږ ته پته نه وه چې الله جل شانه غفور دی. فرښتې کوي نو هم به د دې خبرې پته نه لګېده، ځکه چې د الله جل شانه د غفوریت اظهار هغه وخت کې کېږي چې کله د هغه په مخلوق کې څوک ګناه وکړي، او ګناه انسان کوي، فرښتې نه کوي. نو د الله جل شانه د غفوریت پته اله لګي چې د ګناه ارتکاب وشي. دغه وجه د یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تپوس شو نو هغوی وفرمایل که چېرې تاسو ګناه نه کوئ نو خدای به داسې قوم پیدا کړي چې هغوی به ګناه کوي او خدای به یې بخي. د دې مطلب همدغه دی چې الله پاک به د خپل صفت د بخشش اظهار کوي، او دا پته به لګي چې خدای بخونکی دی. د ګناه جرم د الله نه سوا بل څوک نشي معلومولی، دغسې نور صفاتم. یو کس وایي چې قرآن کریم کې دي وضربت علیهم الذلة والمسکنه، په دې یهودو باندې ټاپه لګېدلې د ذلت او د مسکنت. نو بیا نن سبا د یهود دنیایي ترقي ولې کوي؟ ذلت او مسکنت د هغوی اوس هم شته. مسکنت دا دی چې په دې حالت کې تاسو به لیدلي یا نه په دې تصویرونو کې راځي، ویډیوګانو کې، چې څه وخت یې د ایران د طرف نه پې دا میزایلو شروع شوې، داسې یېرېږي چې مسلمانانو تاسو وګټله، مونږ بایله. په بیان کې دا ټولې خبرې رالي. ذلت نور سی دغه ذلت دی، او مسکنه دغه مسکنه ده. سره د حکومت په هغوی باندې دا ټاپه والی. د دنیا یو قوم هم داسې نه دي کړي، دومره ویر او دومره جړه بل څوک نه کوي لکه څنګه چې هغوی هغه لرې چې چېرته ډز د میزایل واوري، دلته نه په چغو شي لکه د ګیدړانو، او په سمسو کې په سوړو کې ورننوځي. دا ذلت او مسکنت نه دی، نور څه دي؟ دویمه دا چې دا ذلت او مسکنت هغه وخت دی چې کله د دې مقابله کې حق وي په میدان کې، او چې کله یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو سړی و شپونکی و، ګډې سرولې نو لیوه رالو د ځنګل نه او یو ګډی اوچتوله، نو د دې شپونکي ورته پام شو، نو دی ورپسې شو، نو هغه ګډی یې ترېنه خلاصه کړه. ګډی یې ترې خلاصه کړه، لیوه یې وځغلولو، په کاڼو په لرګو باندې ویشتو لاړو، ډډې ته کېناستو. نو هغه لیوه ورته وایي په انساني ژبه کې چې ښه ده اوس خو دې رانه خلاصه کړه، خو هغه وخت به یې رانه څوک خلاصوي چې کله زما نه علاوه د دې ګډو شپونکی بل څوک نی، زه به یې سروم. نو چې لیوه شپونکی شي بیا به د ګډو څه حالي چې کومه خوښه یې هغه وماتئ. او د لیوه عادت دا دی چې هغه ډېرې ګډې بیزي وویني نو هغه بیا یو باندې سود نه کوي، یو ته غړپ خلا چولي او هغه زخمي کړي چې هغه راوغورځېږي، لتې ټکوي، بیا بل ته، بیا بلې ته، بیا بلې ته، ټولې دغه. چې دا یې ووینو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک بیانولو، وی فرمایل چې زما په دې ایمان دی چې لیوه د الله په قدرت سره خبرې کولی شي.
او د ابوبکر هم په ایمان دی او د عمر هم په ایمان دی. دا نوې شی نه دی. خدای پاک چې لیوه ته خبرې ورکولی شي دې کې دا خبر هم ده چې دا لیوه به هله دا ګډې ماتوي چې کله انسان نی او چې کله قیامت قایم شي. بعضې وایي چې دا د مدینې منورې بعضې حالاتو ته اشاره شوه چې هغه تیر شوي دي او بعضې حضرات وایي چې دا قیامت ته نږدې خبره ده چې کله سور پوکوال شپېلۍ پوکوال شروع شي نو ړومبی اثر به په کمزورو خلکو کېږي، هغه یې به مري چې د چا زړونه کمزوري دي. بیا به ورپسې هغه انسانان مري چې د چا زړونه مضبوط دي. بیا به زناور د زناور زړه د انسانانو ډېر مضبوط وي، زناور به لا پاتې وي. نو دا به هغه زمانه چې کله زناور وي انسانان ټول مړه شوي دي، دا شیرمخان به په دې ګډو بیزو باندې راځي او دی به ماتوي، بیا به دی هم مړه شي. دغسې مثال د یهودو دی چې کله مقابله کې حق وي، مسلمان وي او هغه د الله د پاره جنګېږي، نو په هغې باندې به خدای ذلت او مسکنت وي. او چې کله مسلمان مقابلې ته میدان ته کوزېږي نه، بیا به د یهودو دغه حال. یو کس تپوس کړی دی چې زمانه فطرت کې چې کوم خلک تیر شوي دي د هغې متعلق د علماو څه رایې ده، ځکه چې د الله پاک فرمان دی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. د هغې په باره کې الله ښه پوهېږي. ته خپل غم کو، ما ته خپل غم په کار دی چې موږ سره به څه کېږي. د دې غم او فکر په ځای چې هغه کوم خلک د جاهلیت زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شوي د عیسی علیه السلام نه پس او د سید الرسول نه مخکې د هغې به څه کېږي، نه تا نه تپوس کېږي، نه ته په دې خبرو باندې مکلف یې. هغه د الله بندګانو دا یو ټکی یاد ساته چې الله جل شانه ذره برابر ظلم په چا باندې نه کوي، د عدل معامله وکړي. بل تپوس یې کړی دی چې الکفر ملت واحده حدیث دی او آیت کریمه دی تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا. ته دا کافر ګمان کې چې دی ټول یو دي خو د دی زړونه متفرق دي. د آیت او د حدیث مطلب څه دی؟ یعنی دی وایي چې آیت نه حدیث نه معلومیږي چې دا ټول یو دي او قرآن پاک آیت نه معلومیږي قلوبهم شتا، دا ټول جدا جدا دي زړونه. نو جواب دا دی چې الکفر ملت واحده مطلب دا دی چې کافر نظریاتو کې د هغې اختلاف وي. لکه عیسایان د عیسی علیه السلام په زمانه کې په باره کې د عقیدت او محبت عقیده لري، لیکن په خطا دي. ابن الله یا ثالث الثلاثه ورته وایي چې دا په درې خدایانو کې دریم دی، دا هم کفر دی. او یهودیان د عیسی علیه السلام په باره کې یو عقیده لري، هغې وایي هغې ورته بد ګوري عیسی علیه السلام ته او وایي مونږ قتل کړی دی، په پانسۍ مخې جوړی دی. نو هغه هم کافر دي، خو یو په یو وجه کافر دي، بل په بله وجه کافر دي. په عقایدو کې د کافرو فرق وي، لیکن ټول کفر د اسلام په مقابله کې یو دی. پښتو کې متل کېږي وایي ټول د یو سپي مچان دي، ټول د یو سپي مچان دي. یعنی کافر د خدای دشمن دی، یهودي هم، عیسائی هم، دا هم دا هم دا هم. نو ملت واحده نه مراد دا دی د اسلام په مقابله کې ټول یو دي. بل قرآن پاک چې الله پاک فرمایي تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا. د دې شتا مطلب دا دی ته به دا ګمان کوي چې دا کافر یو دي لیکن د دوی زړونه متفرق دي. یعنی دوی که چېرته یو ځای کې راغونډ شي نو د دوی ظاهري اجتماع خو جوړه ده لیکن زړونو کې فرق دی. د یو زړه کې یو څه دي، د بل په زړه کې بل څه دي، د بل په زړه کې بل څه دي. د دوی اتحاد په زړونو کې نشته. او داسې تاریخ چې سړی وګوري نو په هغې کې پته لګي. د مدینې منورې منافقینو غټ غټې لاپې یهودو ته ویشتې چې که چېرې تاسو سره دا مسلمانان جنګېږي نو ستاسو په لښکر کې به ړومبی سپایان مونږ یو، مونږ به د مسلمانانو سره جنګېږو. نو دا په ظاهر کې جمعي اتحاد و، لیکن زړونه مختلف و. چې کله بیا مسلمانانو جنگ شو او یهودو ډبول وخوړل نو بیا منافقین رسته شول. دویمه ورته دا ویلي وو که چېرې تاسو دا مسلمانان د مدینې نه وباسي نو موږ به هم تاسو سره وځو، تاسو به یوازې نه پرېږدو. او چې کله یهودیان وتل نو دا منافقین ورسره لا نړل. نو رایه یوه نه وه. لکه نن سبا کله کله د بعضې وایي میټینګ دی، مشوره ده، په هغې کې یو جماعت مشوره کوي چې فیصله وشي د هغې نه پس پاسي نو دوه کسان دې پله لاړ شي، دوه دې پله لاړ شي. نن سبا میټینګونو دا حال دی. ایو دا خبره خطا او کدا سينو پکار او بل دوی دا خطا او کدا سينو پکار لکه استاد د میټینګ او مشورې فایده څه شو؟ د مشورې آداب خدا دي چې په مجلس کې ناست نو هغه ټیم کې ترای ورکا
او درای برملا اظهار وکا مخالف ولی نیوی او چې کله فیصله امیر وکا د مشورې د شورا بیا هغه سر پسترګو معنا د مسلمانانو مشورې داسې وي وشاورهم فی الامر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې دای سر په معاملاتو کې مشوره کو فاذا عزمت فتوکل علی الله او چې کله ته اراده وکې فیصله دی وکا بیا په الله باندې توکل کو بیا دا ما چې داسې پکار دی داسې پکار دی داسې پکار یو کس وایي چې یو سړی داسې سلام واچي سلام علیکم سلام علیکم نو آیا داسې سلام جواب به پوره ورکې که نه سلام به نه اخلي سلام به خامخا اخلي سلام علیکم دام جائز دی السلام علیکم دام جائز دی السلام علیکم ورحمت الله دام جائز دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دام جائز دی سلام علیکم دا جائز دی نو سلام بغیر د الف لام نه هم جائز دی قرآن کریم کې د لفظ بغیر د الف لام نه ذکر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د الف لام سره ذکر دی نو دواړه کوله شیخه او دواړه جایز دي البته په سلام کې چې لام او باسه د منځ نه دا نه دی جایز مثلا یو سړی وي سلام علیکم سلام علیکم د بعض پروفیسور غونی لیکچرر غونی دا چې وی یونیورسيټي او کالج کې بهر سبق ویل نو دی السلام علیکم نو وی او سلام علیکم نو وی السلام علیکم نو سلام علیکم دا بد دعا ده خیره ده او سلام دعا ده د سلام علیکم مطلب دا رہے چې خدای دې تباک دته جواب ورکول نه دی پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو ځل يهودي رالو هغه يهودي په دغه سلام واجولو سلام علیکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نو فرمایل وعلیکم السلام بلکې صرف دا وی وعلیک بس ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها هغه د يهودي आवाज اورید هغه وته د آلتن دننه پردین جواب ورکو يهودي ته علیکم السلام واللعنه ته تباشی او پتا باندې د لعنت وی دخده هغه پویدا چې د سلام علیکم سمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل عائشہ نرمی کو نرمی دومره سخت الفاظ ما استعمالو وشیا رسول الله تاسو وانه اوریدل چې دی يهودي ته کوم الفاظ سره سلام دې غتا ته بد دعا وک رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې ما اوریدل او زه پوښم ما جواب ورکو چې څنګه هغه ما ته ویلو دا سه ما جواب ورکو ما وته وی چې وعلیک د دې مطلب دا چې دا تا چې کوم دس په ما کړی دا دې بتاوي تا چې ما باندې کوم سلام چولې په کوم الفاظ سره دا دې بتاوي یعنی خدای دې تا ته باقي البته ما خپل اخلا په دې خراب لفظ خبر باندې ککړه نه کبس نو عرض می دا کولو چې دا د يهودو سلام دی چې مسلمان ته کوي دین اجتناب کول پکار دی سلام علیکم جایز دی بل تاسو کړه چې د جمعې په ورځ باندې چې دا امام پسې د ماسپخین مسکی دی چې سلور رکعات امام پسې وو کې ورسته شپږ رکعات سنت پاتې شون اول به سلور کوي که دوا دا د ماسپخین مسکی شپږ رکعات سنت نشته دی ماسپخین په مسکی فرض او پسې 2 رکعات سنت دی 2 رکعات اول سلور سنت دی بیا سلور فرض دی بیا 2 سنت دی شپږ نشته او کته د جمعې یاده نو دلته کې تا د غرمې مز لیکلې دی جمعې مسکی شپږ رکعات دی پاغه کې چې د جمعې 2 رکعات مز وشي پاغه پسې به اول سلور رکعات کې بیا به 2 رکعات یو کسوي چې نماز وې شوی دی خو ما سره د حقيقي پیسې نشته دی نو که زه حقیقت ونه کوم نه بدی کې څه ګناه خو نشته دی نه ګناه پکې نشته البته دا نور کارونه وکا او هغه دادي چې اوم ورځې پورې نوم منتخب کا په اوم ورځ د پیدایش پاغه باندې نوم کې د پوخ کپی دویم دا غ سرکل کا هغه کې پیسو ته ضرورت نشته سری کولې شي دریم دا غ د سر د وختو مقدار سپین زر ورکا کدم روستي وی او د سر وخت تولم نی نیمه تولم نی کم وی داغه په ګرام په حساب سره وتلا او بیا چې داغه په وس کې څومره سپین زر راځي په تول باندې برابر او خيږي هغه د الله په نوم باندې فقیر تورکا کا حقیقت نشي کولای دا کارونه